ګراونډونه نشته چې دا خپلې پراپرلی مینج شي. دویمه د دې نه اهم خبره دا ده چې دا خو کاشف او ولی محمد او زمونږ د ملګرو په ذاتي طور باندې یو کوشش کړی دا بنیادي ذمهواري د ریاست ته چې د خپلو بچو د لوبو تنظیم وکړي. نو زمونږ ایم پی افتخار مشواني صاحب چې کوم د دې علاقې الیکټډ ایم پی دی زما سره سر خو زه خو نن کېدای شي دې ټایم کې څه کار پیښ شوي ځکه رانغی خو د هغه او زما سوچ دا دی چې موږ د تخبې لپاره پراپر یو د نېشنل لیول سپورټس کمپلیکس چې په هغې کې کرکټ او هاکي او فوټبال نه علاوه انډور گیمز هم وي. د دې ټایم کې دا داسې څه غټه غونډه کې منصوبه ښکاري خو چې الله تعالی ته منظوره شو الله امر وکړو نو دا به وشي. د تخبې حق دی چې تخبې له داسې یو ګراوند میلاو شي که تخبې کې دا سپورټس کمپلیکس او سپورټس ګراوند انشاءالله جوړ شو نو زما دا یقین دی چې د ګرد نوها دغه مونږ ته نږدې د علاقه پرته د پیرسدو د دغه مدې بابا دی اخو ساړو ده دغه کوټ جونګړي دی بیا د فرخ مرخو د زمونږ دغه شیرګړ او جلاله نو زما یقین دا دی چې دلته کې خپل سپورټس کمپلیکس جوړ شي. دا مرګري ډېر سپورټسمن چې دي هغوی مردان ته ځي یا پېښور ته ځي هغوی به هم د خپل علاقې ته راځي دلته کې به ګیمز کوي او زما ډېر زیات د اطمینان اظهار زه په دې کوم چې عمران خان چې کوم ټیم جوړ کړی نو دا نه ده چې صرف ایم پی ای او ایم این ای د خپلې علاقې د خپلو بچو سوچ کوي. زمونږ چې کوم ورکرز دي مونږ خپل ورکرز یو خو زمونږ د پی ټی آی کارکون هم هغه سوچ ساتي چې کوم سوچ د عمران خان دی. نو زه د نننۍ سوچ اپریشیټ کوم چې په داسې حالاتو کې چې کاشف خان زمونږ ټول خپل ملګري دلته کې ناست دلته کې 70 پر دې خبرې نشته ټول جوړ یو چې داسې حالاتو کې چې ولی محمد د پارټۍ او کارکون دی او کاشف چې 15 کاله تیر شو دا شپږم کال پوره کېدو کې دی حکومت یا پارټۍ دې له څه غټې نوکرۍ نه دي ورکړي اوس هم په انتهایي کمزوري خپل مهنت باندې خپل ټایم ماشاءالله تیري او موږ د دې په دې مهنت باندې فخر کوو خو په خپل یو کمزوري حالاتو کې دا سوچ کول زه یم چې ډېر ښه خلک ډېر مالدار خلک چې په هر څه باندې پوره دي هغوی دا سوچ ذهن کې نه راځي. انشاءالله زموږ دلته کې سپورټسمینان زموږ ملګري هم ناست دي د کرکټ ټیم والا ذاکر بای دی سره بل ملګری هم انشاءالله ستاسو د سپورټ کولو موږ دلته کې اعلان کوو چې صوبایي حکومت او مرکزي حکومت چونکې ستاسو خپل دی زه کوشش دا کوم ما اوس ذاکر سره دا خبره هم کړه چې د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دی چې د دې سره ستاسو دا ټیم په څه طریقه رجسټر شي چې دا ملګري اوس ماته دا وویل شو چې ایشین کپ له دې په انفرادي توګه تللي دي دا ذمهواري چې کوم دا زه خو دا اپریشیټ کوم چېرې زه دا نه یم چې دا موضوع دا سپیشل خلک دي د چا به لاس نه وي چا به خپې نه وي خو دا د کومو چې دي نو آیا دا صحیح استعمالو زما سره خپې دي آیا زما دا خپې د الله په لار کې استعمالیږي او که د شیطان په لار کې خدا نخواسته استعمالیږي دا خو به وخت ثابتوي چې د چا سره خپې او لاس وو په اصل معنو کې هغه چېرته معذور خو نه دی یو سړي سره سترګې دي او په غلط ځای لګوي د یو سړي سره ذهن د په شیطانۍ کې لګي د بل په تباهۍ کې لګي د یو سړي سره پیسه ده او د ملک په تباهۍ کې لګي د یو سړي لاس دی هغه د اسلام خلاف په کارونو کې استعمالیږي دی نه خو چې دا لاس کټي نو ښه دی د دې نه خو چې دا خپې نه وي نو ښه دی د هغې سترګو څه پیدا چې هغه د الله په ځای باندې د شیطان په لار کې استعمال شي ولې ځان ته وایم بیا بل ته وایم دا خو اولنۍ خبره دا ده چې څنګه د کاشف ما او ډسټرکټ ناظم صاحب او زموږ ایم پی صاحب او د ملګرو ټولو تاسو اپریشیټ کړئ ستاسو نه زیات خو موږ دې اپریشیټ کوو چې هېڅ قسم څه حکومتي سرپرستي نشته او ذاکر او دا ملګري روان دي چې کرکټ بورډ دې سپورټ کړي انشاءالله دې ته به د میاشتې څه نه څه وظیفه میلاویږي او خامخا ذمهواري ده د ریاست چې د خپل ماشومان چې یو کس په کمزوري حالاتو کې راپاسي او داسې یو سپورټس طرف ته ځي زموږ کار یې په شای وټپوو انشاءالله زه اخره کې د ملګرو تاسو ټولو شکریه په دې ګرمۍ کې تاسو راغونډ شوي یې په زما په خیال چې ښه ښکلی ګیدرینګ وشو ښې خبرې وشوې د ملک او د نوجوان د بحالۍ د سوکالۍ خبرې وشوې زه خوشحاله یم په دې باندې الله احسان دی چې عمران خان داسې یو تحریک جوړ کړی چې هغې کې د ښه سوچ خلک ټول یو ځای کړي دي انشاءالله موږ کوشش کوو چې آینده څه موده پس موږ بیا دې ګراوند ته چکر لګو انشاءالله نو دا به د دې نه ډېر بهتر شوي دلته به انشاءالله امید دی چې چمني حساب کتاب به ضلعي سطح نه به انشاءالله ډسټرکټ ناظم صاحب سپورټ کړي صوبایي د زموږ د صوبایي ایم پی ای صاحب هم ناست دی نو صوبایي مرکز او ډسټرکټ چې خپل او بیا هم زموږ ګراوند غیر آباد وي دا بیا زموږ بدقسمتي دلته کې ولی محمد به د ګیس خبره وکړه نو د ګیس کارونه روان دي انشاءالله د دې بجټ په وجه باندې دا 15-20 ورځې 25 ورځې لږ شانتې ریلیکس شو نو انشاءالله دلته کې مونږ په پټ بابا کې د ګیس بلا کارونه شروع کړي او کوو نو دا محله چې کومه ده نو ولی به اطاعت هم وایم او کاشف خان کاشف دا خبره وکړه چې انشاءالله دې د ګیس کوشش کوو چې زه هغه خبره کوم چې لکه په هفته کې کېږي زه یم په میاشت کې یم چې دروغجن ثابت نه شم
نو زه انشاءالله تاسو سره د دې خبرې واده کوم چې دا را روانه یخني چې ده چې د دې نه مخکې انشاءالله موږ دلته د ګیس ته کنکشن وکړو دې کې 2-3 میاشتو کې دننه به انشاءالله وشي خو ما پکې ټایم بیا هم زیات ځکه ورکړو ما داسې نه شته دلته چې د غم خادې له راشم او بیا راته وایي چې دروغجن راته ثابت شوی دروغ به ځان ساتو انشاءالله نو ملګرو ته هم دا وایم زما یو مشر و الله دې وبخي هغه به یو خبره کولی شي یو ځای ته په 15 منټه کې تللی شي نو ورته وایه چې په 10 منټه کې درالم چې دروغجن ثابت نه شو په ټلیفون باندې په خپل روزګار کې په هر څه کې چې ریښه وایو نو الله تعالی به زموږ ملګري اخره کې بیا ډېره شکریا په نور څه خبر نه خو چې دعا وکړو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اخره کې دا د انتظامیه د مرګرو خاص کر د پولیسو والا مرګرو شکریا چې راغلي دي زموږ په حفاظت ولاړ دي دام زموږ ګرونه دي زموږ لپاره محترم دي شکریا